کله چې انسان دا الله رب العزت په نوم باندې ورکړه کوي او داسې پټه ورکړه کوي چې یو لاس د بل لاس نه خبرېږي، داسې په پټه طریقه باندې د الله رب العزت په نوم باندې ورکړه کوي، نو بیا که ته مال هر چله ورکړې خو الله رب العزت په ډېر زیات خوشحالېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صدقې بیان وکړه چې صدقه کله الله رب العزت په نوم باندې څوک ورکړي نو الله په ډېر خوشحالېږي. یو صحابي اراده وکړه وایي زه به نن د شپې په پټه باندې د الله رب العزت په نوم باندې صدقه کومه، زکات په ورکوم. دا لاړې د شپې یو کس له زکات ورکه، چې کله زکات ورکه سار کې خبره خوره شوه و یو کس غله زکات ورکړی دی، هغه انسان له چې کم زکات ورکړی و د شپې هغه سړی غلو، نو غل زکات ورکړه، دا خبره خوره شوه. هغه صحابي حیران چې دا زکات خو پرون ما شپې ورکړی دی خو هېڅ یې ونه وی. بیا د شپې بیا اراده وکړه په دویمه شپه باندې وایي نن به بیا د الله رب العزت په نوم باندې زکات ورکوم. بیا د شپې ناوخته راووت، تکه توره تیاره ده، ده دا پیسې راوړې یو کس لې ورکړې، هغه کس لې چې کم ورکړو هغه زنانه وه او هغه زنانه زناکاره وه، زنا به یې کوله. ده دا پیسې چې ورکړې کله سار کې خبره خوره شوه وایي یو سړی بیا د شپې راغلی یو زناکارې ښځې ده زکات یې ونه ورکړی، دا بیا خبر چې دا څنګه چل دی، پرون مې چې زکات ورکړه نو غل ته میلاو شو، نن مې چې زکات ورکړه نو زناکاري ته میلاو شو. په درېیمه شپه باندې بیا اراده وکړه وایي نن به بیا د الله رب العزت په نوم باندې زکات ورکوم، صدقه به د الله رب العزت په نوم باندې ورکوم. دی چې کله د شپې نه وخت راووت او دی د الله رب العزت په نوم باندې یو کس له زکات ورکړه، صدقې ورکړه، سار کې خبره خوره شوه یو انتهایی مالداره یو لوی شخصیت له یو کس راغلی او زکات یې ورکړه. دا کوم کس له چې زکات ورکړی دا خو انتهایی مالداره دی. دا راغلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل تاسو د زکات او د صدقې بیان وکړه چې کله سړی په پټه باندې ورکړي الله رب العزت ډېر خوشحالېږي. ما دا 3 شپې په پټه باندې صدقه ویسته، زکات مې ویسته او هغه داسې انسان ته میلاویږي چې هغه یو غلو، بل زناکاره زنانه وه او بل مالدار انسان و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل وایي الله رب العزت په نیت باندې فیصله کوي. تا چې دا پیره شپه باندې زکات ورکړه نو هغه غل ته میلاو شو، غل غلاله روانو. تا چې لکنه زکات ورکړه نو هغه بیرته ستون شه لاړې، ستا د زکات په وجه باندې هغه غل د غلا نه توبه ویسته او غل د غلا نه منع شه. دا د صدقې او د زکات پیدا وي. تا چې کله زناکاره زنانه راوتلې وه زینې کوله پیسې اوسه نه وې، ته شپې روان یو تا هغې له زکات ورکړه، تا چې له زکات ورکړه نو هغې ته پیسې میلاو شوې. زنا خو د دې لپاره کوله چې ما ته پیسې او رزق ما ته میلاو شو، ته له رزق ورکړه، زکات دې ورکړه. هغه زنانه لاړه او زینې ونه کړه. غل دغه رنګې مالداره کس له چې تا د شپې روپۍ ورکړې نو هغه مالداره به زکات نه ایسته. د هغه مالداره سم سوچ پیدا شي، ګوره داسې خلک هم شته چې مالداره خلک د شپې ګرځي صدقې ورکوي، زکاتونه ورکوي، زه یم مالداره او زینه ورکومه، ستا په وجه باندې هغه مالدار هم زکات او صدقې شروع کړه. نو د زکات او د صدقې پیدا دا چې ته کله په پټه باندې ورکې الله رب العزت په نوم باندې په پټه باندې داسې